نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. هغه کسان چې کوم صاحب نصاب وي مالدار وي په دې باندې قرباني واجب وي بیا دې ته پکار دی چې د قرباني لپاره دې داسې سرو انتخاب وکړي چې هغه مزي هم وي تازه وي د دې غوښه خوږه هم وي نو چې څومره بهتر نه بهتر سرو دې ذبح کولی شي د الله تعالی په لار کې قربانه کولی شي نو دا ډېره بهتره خبره ده. په معاشره کې یوه غلط فهمي دا هم ده چې کله خو د قربانۍ چې کوم څاروی د پاکې کله کله یوه نیمه خوبي وي خو خلک هغه خوبي هم عیب ګڼي یعنې که په عام حالات کې یو داسې ځناور داسې څاروی وي چې په هغه کې یو عیب وي نو خلک هغه عیب د قرباني په څاروي کې هم ګڼي حالانکې دا بالکل غلطه خبره ده. مثلا خصي څاروی کوم هغه څاروی چې هغه ټاکلی وي خصي وي د هغه قرباني کول دا صحیح ده او که نه نو مطلقاً خدا خبره ده چې د خصي څاروي قرباني دا بالکل جایزه ده او فقها دا هم فرمایلي دي وایي بهتره خبره ده ځکه چې د خصي څاروي غوښه دا خوږه هم وي او ډېره خوښه وي او داسې نبي علیه الصلاة والسلام دا روایت ده سنن ابي داود کې دا موجود ده ذبح النبي صلی الله علیه وسلم یوم الذبح کبشین اقرنین املاحین مجعین. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله قرباني کوله بیا به ده داسې څاروی قرباني کوي چې هغه به د ښکرانو ولو هغه به مزه و تازه به او داسې هغه څاروی چې کومه ده هغه به خصي هم. نو نبی علیه الصلاة والسلام د قرباني لپاره د داسې څاروي انتخاب کړی دی. د دغه بنیادي وجه دا ده چې د داسې څاروي غوښه دا ډېره خوږه وي. او بیا مخته امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د یو هم دا منقول دی وایي ان الخصیه اولی لان لحمه الذ واطيب. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا فرمایي وایي د خصي څاروي قرباني دا بالکل بهتره ده او افضله طریقه ده. ولې د وجه ده وایي ځکه چې د خصي څاروي غوښه چې کومه ده دا مزیداره هم وي او خوندوره هم وي خوږه هم وي او ښه هم وي بهتره هم وي. د دغې د وجې نه که چېرته داسې څاروی وي چې خصي وي نو پکار ده چې اول د هغه څاروي قرباني وکړي او که بیا هم هغه نشي میلا بیا بل څاروی تاسې هم قرباني کولی شي. نو بنیادي خلاصه د دې خبرې دا ده چې بعضې خلک داسې دي چې هغه د خصي څاروي قرباني نه کوي بلکې دا وایي چې جایزه هم نه ده حالانکې دا خبره بالکل غلطه ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله باندې د خصي څاروي قرباني